نامحرم سړی سره حج سفر یا د عمرې سفر کول دا مرګري وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ورکړی و چې یو خزه به راځي د شام نه هغه به حج کوي دومره به امن وي او د عمر بن عبدالعزیز صاحب په دور کې دا شوی ګورئ د احناف په نسبت باندې که متقدمین دي که متأخرین دي د هغې په نسبت باندې خزه بغیر محرمه هغه سفر نشي کولی ابن عمر صاحب روایت دی وی 3 ورځې مسافت کې خزه د محرم نه بغیر سفر نشي کولی هغه سره به محرم خامخایي په بل روایت کې راځي وي کم سړی چې په آخرت باندې ایمان راوړي وي هغه خزه به محرم نه بغیر سفر نه کوي نو دا د احناف قوي دلیل دی 3 ورځې مسافت هغه وخت کې به خلک پیدا تله په سورلو باندې به تله نو اوس د احناف په نسبت باندې خزه حج لم نشي تللی په یو روایت کې راځي وی یو صحابي ناست دی نو د جهاد د پاره خلک تیاریږي وي د الله رسول وی زما خزه خو حج لذي د الله رسول د جهاد غنت افضلیت فریضه په ساقطه کوي ز خزه سره لاړ شه حج کا نو مطلب چې د محرم نه بغیر نشوتله ابن تیمیه رحمه الله فرمای د شوافیو په نسبت باندې د خزو جماعت کې خزت لشي وی چې د خزو ډله وي سقه خزي وي نو وی هغه ټولې خزې چې نیکانې به راغونډې شي نو هغې حج لتلی شي ځکه چې حج فرض دی د احنافو په نسبت باندې احناف له جواب دا ورکوي چې ګوره خزه اجنبي سړي سره یو ځای نشي پاتې کېدی په یو کوټه کې نو هغلته خو اجنبیان زیاتي د خزې کمزورتیا زیاتې وي هغه خپل بوج نشي اوچتولی هغه خزې لګیا دي خپل سورلی ته په خپله نشي تلی خوراک څښاک ډېره داسې کمزورتیا نه وي چې ښځې هغه نشي ادا کولی ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی چې کله د حج دا تذکره د صحابه کرام مبارکې کېده صحابه کرام مبارک هغې سره د سفر دا تذکره کېده نو هغه هم د حج تذکره وه ځکه چې صحابیات به کله تلي نو هغې به یا تجارت سره خاوندانو لتلي یا به د حج په سفر کې تلي چې په هغې کې دا سخت حکم دی نو ښځو دپاره دا نه ده پکار چې هغې لاړ شي مونږ په خپله کتلی دی مونږ سره د حج په سفر کې یو زنانه وه نو هغې سره سړی نه نو هغې د وجې نه ډېر داسې هلکان چې هغې په حج کې ډېر مشقت اوچت کړی دی ځکه چې هغه ښځې به خپل بیګونه نشي اوچتولی بیماره هم وه تکالیف هم ورته بیا هلته د ویلچیر ضرورت شو چا بوتلی نه شوه نو بل سړی چې هغه د وجې نه تکلیف اوچتوي نو علماو دا لیکلی دي کله چې یو ښځه صاحب نصاب وي نو هغه د ځان سره خپل محرم تیار کړي د هغه خرچه دی برداشت کړي که د هغه خرچه نشي برداشت کولی دا د آخره وخت پورې انتظار وکړي آخره وخت کې د بیا وصیت وکړي چې زما طرف نه دی څوک زما په مال باندې حج وکړي خو بیا هم دا ښځه نشي تللی